أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر 180 دے آیات کے اللہ پاک جل جلالہ دویم حکم بیانی په ابواب البر کې ډومبه حکم دا د قصاص بیان شو او دویم حکم پکې الله پاک جل جلاله د وصیت بیانی وصیت په عرب کې هغه حکم ته ویلی شي چې هغه بعد الموت وي د مرګ نه وروسته وي په عرف کې هغه حکم ته وصیت ویلی شي چې هغه د مرګ نه وروسته وي نو دې کې الله پاک جل جلاله د وصیت هغه حکم بیانی په ابتدای اسلام کې چې کله د رشتہ دارانو حصے مقرر شوی نه وي نو په مړ کېدونکي باندې دا خبره فرض وه چې ده به د خپل مور پلار دپاره یا د نورو رشته دارانو دپاره وصیت کو د حصې چې کله به مړ کېدونکي مړ کېدو نو د مرګ نه لږ غونده کې وړاندې په ده باندې دا خبره فرض وه چې ده به د خپل مور پلار دپاره یا د نورو رشته دارانو دپاره وصیت کو په شرط د دې چې ده نه به ترکه پاتې شوي وه چې ده سره به څه مال و خپل ذاتي چې د سره به کوم خپل ذاتی مال و نو چې دی به کله مړ کېدو نو ده به دا وصیت وکړو چې زما په مال کې به دوره حصه دا به زما د موري د دوره حصه به زما د پلاري او دوره حصه به زما د پلانکي رشته داري دا وصیت په دغې مړ کېدونکي باندې فرض و خو په هغه وخت کې فرض و چې کله الله پاک جل جلاله حصې نه وي مقرر کړي صرف د اولاد یعنی د زامنو او د لونو حصې الله مقرر کړي وي د دې نه علاوه نه د مور حصه الله مقرر کړی وه په هغه وخت کې او نه د پلار حصہ الله پاک مقرر کړی وه نو دا په دې مړي باندې مړ کېدونکي سړي باندې یا ښځې باندې چې ده به کومه ترکه پاتې کېده کوم مال به پاتې کېدو نو په هغې کې به ده وصیت کو چې دوره حصه زما د پلار وه به وي زما د مرګ نه وروستو دوره حصه دا به زما د مور وي نو دا په دې وصیت کوونکي باندې دا خبره چې کوم دی لازمه و دا فرض وه نو د دې حکم د وصیت ته د حکم درې اجزا دي یو خدا چې د مور پلار یا د نورو رشتہ دارانو د حصې مقررول په دې خپل مال کې حصې مقررول د دې بنیاد دا به د دې سړي په وصیت باندې کو د وصیت وکړو د دې حصې به مقررې شوي دا حصې به ورته بیا د رشتہ دارانو ورکړي او کنه د وصیت ونکړو نو د دې د حصې به بیا نه مقررول ځکه الله نه مقرر کړی الله دته اختیار ورکړو چې ستا څومره خوښه وي مناسب د دې مور د پاره د دې پلار د پاره د دې نور رشتہ دارانو د پاره حصې مقرر نو یو خدا چې د دې حصو تعیین د دې متعین کېدل د دې حصو مقرریدل دا د دې مړي په وصیت باندې د مړ کېدونکي په وصیت د وصیت په بنیاد به د هغې حصې مقرر دي دویم چې کوم دی جز د دې حکم دا دی چې دا په دې وصیت کوونکي باندې فرض و په دې مړ کېدونکي باندې دا خبره فرض وه کو ده به دا وصیت اونکو نو دی به عند الله ګنهګارو د الله په نسبت باندې به ګنهګارو ځکه فرض به یې پرېښودل او درېیمه دا چې دې مړي ته مړ کېدونکي سړي ته د خپل ټول مال په درېیمه حصه کې ثلث مال ورته ویلی شي نو د خپل مال په درېیمه حصه کې دته د وصیت اجازت و مثال د یو سړي به 10 جریبه ځمکه وه نو ده به وصیت صرف د مور او د پلار او د نور ټولو رشتہ دارانو دپاره به ده وصیت کو خو صرف په دې 10 جریبو کې د نورو کې نه لس زیات نه زیات په د 10 جریبه مقررولی شوه 15 جریبه ته په 10 جریبو کې نه شوه مقررولی یعنې ټول مال به د 3 حصې کو 2 حصې دا به د رشتہ دارانو وي او یوه حصه کې به د وصیت دته د وصیت اجازت د یوه حصه به د خپل کو د یوې حصې نه به کم مقرر کړل نو بس مسله نه وه خو د یوې د 3 حصې نه کم خو د 3 حصې نه سیوا دا به د نشو مقررولی
لکه 10 جریبه یا 10,000 روپۍ شو یا 10 جریبه ځمکه شوه نو په دې کې به یې 10 پورې دته اختیار و خو د 11 روپۍ یا د 11 جریب اختیار به دته نو دې 3 جزء شو. یو دا چې د رشتہ دارانو دپاره حصې مقررول دا د دې سړي ذمه داري وه په هغه وخت کې. دویم دا چې دا حصې مقررول او دا وصیت کول دا په دې سړي باندې فرض و. او دریم دا چې دته صرف په دریمه حصه کې ثلث مال کې دته اجازت و، په دریمه حصه کې 1/3 کې دته اجازت و، د دې نه سیوا ورته اجازت نه. نو دا د دې 3 جزء دي د یو حکم. نو دا ړومبی جزم دا ړومبی د حصو دا مقررول دا په دې سړي ذمہواري وه، د مړ کېدونکي ذمہ داري وه. نو دا د ټولو اکثرو صحابه او د تابعینو په نسبت باندې دا ذمہ داری او دا حصے مقررول دا په دې آیات سره منسوخ شوی دی. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. الله چې حصے په خپل باندې مقرر کړلې نو دته د مقرروالي حق پاتې نشو. نو دا خبره خو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي او ګڼ صحابه کرام او دغه رنګ تابعین وی چې دغه ذمہ داری اوچته شوې ده. د هغه رشتہ دارانو دپاره یعنی دا آیات منسوخ شوی دی. خو د چا په باره کې منسوخ دی دا آیات؟ د هغې کسانو په باره کې منسوخ دی د چا حصې چې د دې نه وروستو الله پاک مقرر کړي دي. د پلار حصه الله مقرر کړې ده، د مور حصه الله مقرر کړې ده، دغه رنګې د ترور حصه، دغه چې کومې حصې الله پاک مقرر کړي دي نو دا سړی دا وصیت کوونکي د هغې دپاره وصیت نشي کولی چې د چا حصې الله مقرر کړي دي. نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د هغې دپاره د مړ کېدونکي وصیت نشي کوي. البته چې د چا حصې کوم رشته داران چې د شرعي رشته داران نه دي، کوم داسې رشته داران دي چې د هغې حصې الله نه دي مقرر کړی نو هغه رشته دارانو دپاره د دې آیات حکم اوس هم باقي دی. دی اوس هم د هغې دپاره وصیت کولی شي. خو چې د چا حصې الله پاک نه دي مقرر کړي، چې چا حصې مقرر دي د هغې دپاره دی وصیت نشي کولی. خو چې د چا حصې الله نه دي مقرر کړی، داسې رشته داران دي، د ماسی زوی دی، د ترور زوی دی، دغه رنګې د ماما زوی دی، نو دې حصې خو الله پاک نه دي مقرر کړی نو دته دا اختیار شته کو په خپله خوښه سره هغې له په دې خپل میراث کې د مرګ نه مخکې وصیت کړي چې زما په جایداد کې به یو جرب زما د ماما د زوی له ورکړي نو دې کولی شي. نو دا ړومبی حکم خو د هغه چا په حق کې منسوخ دی چې د چا حصې الله مقرر کړي. دویم د دې حکم چې کوم دی دویم جز دا و چې دا په دې مړ کېدونکي باندې فرض و نو فرضیت هم منسوخ شوی دی. دیکھو د دې خپلو هغه رشته دارانو دپاره د چا حصې چې الله پاک مقرر کړي نه دي، د پورې تړلي نه دي نو د هغې په باره کې که هم دی وصیت کړي خو دا وصیت په ده باندې فرض نه دی. که په خپله خوښه باندې کړي نو ودېږي او که په خپله خوښه باندې نه کړي نو فرض پرې نه دی، ګناه پرې نشته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع په موقع باندې وفرمیل ان الله اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصیة لوارث. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل چې الله هر حق والا ته خپل حق ورکړی دی، هغې حصې مقرر کړي دي. د هر حق والا ته الله پاکو خپل حق ورکړی دی نو اوس چې کوم دی د وارث لپاره وصیت نشته دی. په دې حدیث سره دا حکم د دغه فرضیت ختم شوی دی چې په ده باندې اوس فرض نه دي. هم که په خپله خوښه سره یې کوي نو کم سے کم مستحب دي خو فرض پرې نه دی چې دی وصیت وکړي. او دریم دا چې دې مړ کېدونکي سړي به صرف او صرف د مال په دریمه حصه کې وصیت کولی شو نو هغه حکم اوس هم باقي دی. اوس هم که څوک وصیت کوي د خپل وارث دپاره یا د یو ملګري دپاره یا چې کوم دی د ورور دغه دپاره د رشته دار دپاره دی اوس هم وصیت کوي. په ده باندې خو فرض نه دی خو که په خپله خوښه باندې یو سړی خوښ دی دی چې ده دپاره په خپل مال کې څه حصه ورکوم او وصیت کوم د خپلو رشته دارانو ته چې زما د مرګ نه وروسته به زما د ملګري لا یا زما چې کوم دی د ملګري مې دی یا مې لرې رشته دار دی د هغه دپاره زما په دې مال کې لږه غونته کې حصه ورکړه. نو که دا وصیت دی کوي دا په ده باندې فرض نه دی خو دا وصیت دی صرف او صرف د مال په دریمه حصه کې کولی شي. خو که یو سړي داسې وکړو چې یاره د 10 جریبه ځمکه ده او دې مړ کېږي د مرګ نه وړاندې د دا وصیت وکړو چې یاره زما دا 10 واړه جریبه ځمکه به د پلانکي کس له ورکړې یا ده ووایي چې زما په دې 10 جریبو کې به 15 جریبه ځمکه زما یو ملګری دی یا زما لرې رشته دار دی دله به دا 15 جریبه ځمکه ورکړي. نو فقهاوي د ده دا وصیت په صرف او صرف په 10 جریبو کې جایز کېږي نور به د وصیت نه چلیږي. مطلب د رشته دارانو باندې دا لازم دي چې دوی دا 10 جریبه ځمکه ورکړي دریمه حصه او دا 2 حصې دا د حق نه دا د رشته دارانو حق دی. هم که رشته داران پرې راځي نو د ټول مال چاله چې کوم دی ورکړي نو هم ټیک ده
خو که د وارثان پې راضي نه وي نو دې صرف او صرف د ته دا حق حاصل دی چې دې صرف په ثلث مال د مال په درېیمه حصه کې دې وصیت وکړي د درېیمې حصې نه سوا د حق نشته ځکه دا وروسته چې کوم مال پاتې دی دا اوس د ده نه دی نو دې کې الله پاک جل جلاله دا حکم چې کوم دی بیاني کوتبه فرض کړل شوي دي خدا آیات منسوخ شوی دی په للرجال نصیب مما ترک الوالدان سره او دغه رنګ چې کوم نور ګڼ آیاتونه د میراث چې کوم نازل شوي دي په هغې کې رشته دارانو ته الله پاک چې هر سړي حصه چې کوم دی بیان کړی ده کوتبه فرض کړل شوي دي علیکم په تاسو باندې اذا حضر هر کله چې حاضر شي هر کله چې راشي احدکم یو کس ته تاسو ته الموت مرګ هر کله چې حاضر شي یعنی نږدې شي مرګ ورته نږدې په خپل ځان پوه شي چې زما حقیدل اوس ناممکن دي کوتبه فرض کړل شوي دي علیکم په تاسو باندې اذا حضر هر کله چې حاضر شي هر کله چې راشي احدکم یو کس ته تاسو نه الموت مرګ ان ترکه په شرط د دې چې پریخي وي خیرا سمال پریخي چې مال سره نه دی به څه وصیت وکړي پر دې مال کې څوک وصیت نشي کولی ان ترکه کو چېرې پریخي وي خیرا سمال الوصیت وصیت وکړي للوالدین د والدینو د پاره د مور پلار د پاره والاقربین او د رشتہ دارانو د پاره بالمعروف په خپل طریقه باندې په مناسبه طریقه باندې د دستور مطابق حقا دا حق دی علی المتقین په متقیانو باندې فمن بدله پس چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه رستو د هغې نه سمعه چې د واورېدو فانما نو بېشکه اثمه ګناه د دې وصیت بدلولو علی الذین په هغه چا باندې دی یبدلونه چې هغوی بدل کړي وي دا یو کس وصیت وکړو او د دا وصیت بدل کو یو کس ته مرګ په وخت کې یو زوی ته ووي یا د تره زوی ته ووي یا ورواره ته ووي چې یاره زما په دې مال کې به یو 2 جرې به مدرسې له ورکړي چې زه کله مړ شم او دا کس راغی د دا وصیت بدل کو د وی چې هغه ویلي دي چې یو جریب به چې کوم دی مدرسې له ورکړي نیمې کو یې په بله طریقه باندې بدل کو یې داسې ووي چې زما دا وصیت دغه چې کوم دی یو جریب ځای دا به مدرسې له ورکړي او دی راغی دی وی چې یاره هغه وی چې یو جریب ځای به د خرڅ کوي زمونږ چې کوم دی دا لاره کچه ده لاره پخه کو یا کور کې څه ځای نیمګړی دا پې جوړ کو نو د دا وصیت بدل کو یې اونه وي داسې اونه وي خو د په دې وصیت باندې عمل اونه کو د وی چې موږ د خدا وصیت کړی چې دا یو جریب ځای مدرسې له ورکړي او دا مسله وکړه چې یاره په کور باندې وږي نو په بار باندې خیرات نه کېږي زموږ دا کور خراب دی دا به سم کو ټول رونه راجمع شو دی به دا کور خراب دا دې کسانو د دا وصیت بدل کو یبدلونه دوی به ها اثمه نو ګناه د دې وصیت بدلولو علی الذین په هغه چا باندې وي یبدلونه چا چې دا وصیت د بدل کړي وي یعنی دا ټیم کې حاکمی یا چې کوم د دې څوک ثالثي څوک مشر راوستي د دې تقسیم کوي نو په هغه باندې دا ګناه نشته دا ګناه په دې کسانو باندې چې دا وصیت بدل کړي ځکه دی خو هغه ته بیا دا خبره نه کوي کنه چې هغه پکې وصیت کړه خبره به دی پټي بیا نو دا ګناه بیا په هغه سړي باندې نه راځي دا ګناه په هغه چا باندې راځي چې دا وصیت کړی دی او چا بدل کړی دی نو په هغه سړی به په دې وصیت باندې ګناهګاري تر دې پورې کو یو سړی ته دا وصیت وکړي دا مال بچ کم دی زما دا مرګ نه پس په دوره پیسې دا مدرسې له ورکړي یا جومات له ورکړي او د په لار کې هم دی نشي لګولی چې او ته کم ځای یاد کړی دی په اکه ځای کې به دی به د هغه وصیت پوره کوي په شرط ته دی چې وصیت دغه د ګناه کار نه وي کو د ګناه کار وي یا ناجایز وصیت نو هغه په ده باندې پوره کول واجب نه دي خو کو جایز وصیت په ثلث مال کې دن نه وي او د ګناه نه د ثواب یو کار یې ورته یاد کړي نو چې کم کار یې ورته یاد کړي دی به هغه کار په هغه پیسو باندې کوي بل کار به پرې نه کوي فمن بدله پس چا چې بدل کو بعد دا وصیت بعد ورستو ما د هغه څه نه سمعه چې د اورېدلي وي ته دا خبره کړې وي د هغې نه وروسته د بدل کو نو فانما نو بېشکه اثمه ګناه د دې وصیت بدلولو علی الذین په هغه چا باندې دی یبدلونه چا چې دا وصیت بدل کړي وي ان الله بېشک الله تعالی سمیع اورېدونکی دی علیم او پوهه دی په هر څه باندې یعنې ستاسو په ارادو باندې پوهه دی فمن خافه پس څوک چې یریږي څوک چې ویریږي یا څوک چې یریږي من موصن د وصیت کوونکي جنفن د طرفدارۍ نه او اثمن یا د ګناه نه چې دته دا کم کس وصیت کوي نو دا وصیت چې دی چاته کوي
نو دا سړی یریږي په دې خبره باندې جنفن کو زه د طرفداري کوم د بل چا حق کوم. مثال یو سړی دی او هغه خپل زوی ته وصیت وکړي چې زما د مرګ نه وروسته د مثال په تور 10 جریبه ځمکه ده او دی وی زما په دې ځمکه کې به د 15 جریبه چاله خیراتي ورکړي یا د 15 جریبه به خرڅ کړي مدرسه په جوړ کړي جمعات په جوړ کړي دا وصیت وکړو. نو کو دې دا وصیت اوس دک شانتي پوره کوي نو په دې کې د نورو رشتہ دارانو حق والی کیږي ځکه دې سړی ته د مړ کېدونکي ته په خپل مال کې صرف او صرف د 3 حصے حق حاصل دی د 3 حصے حق ته حاصل دی د صرف د 10 جریبو حق حاصل دی او د وصیت دا کړی چې زما په مال کې به زما د مرګ نه وروسته 15 جریبو ورکړي د الله په نوم باندې. نو دا وصیت په دې سړی باندې لازم نه دی. دا سړی د دې خبرې نه او یریدو فلا من موسن جنب کو دې د دې موسی اچھا وصیت کوونکی تابعداري کوي د طرفداري کوي نو دا خو دې بیا د نور رشتہ دارانو حق وي ځکه چې دې مړ شو نو دا کوم مړ کېدونکي چې دی صرف او صرف د 3 حصے مالک دی دا 2 حصے د رشتہ دارانو حق دی نو په دې کې د رشتہ دارانو حق والی کیږي نو دې خبرې نه او یریدو. فمن خاب پس څوک چې او یرید من موسن د وصیت کوونکی جنفن د طرفدارینه او یری کو طرفداري کوم د بل چا حکم او اثمن یا د ګنا نه یا د ګنا وصیت کو په او کاړه کې یو کس هغه د مرګ په وصیت کړو چې کله زمړ شم زما جنازه یم دغه سره به ډولګي غږوي او اګډیدونکو زنانه براول هغه به سره ګډیږي او دغه رنګي پغی باندې پیسې نولای نو کو چا د ګنا وصیت وکړ د ګنا وصیت پوره نه پوره کوي ځکه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق د مخلوق تابعداري به د خالق په نافرمانه سره نشي کولی. لا طاعة لمخلوق هیڅ اطاعت دا د مخلوق نه دی پکار فی معصیت الخالق د خالق په نافرمانه کې یو طرف ته مخلوق خپه کیږي بل طرف ته خالق خپه کیږي مخلوق په خپه کوي خو خالق په نه خپه کوي نو دا وصیت جایز نه دی. او اثمن یا د ګناه فاصلح پس د اصلاح وکړه بینهم په مابین د دوی کې د ته وی چې 15 جریبه به ورکړي او د 10 ورکو د رشتہ دارانو حق یې اونو او دغه رنګ د ته وی چې زما د پیسې به وروسته په ډمو باندې ونولې یا بجړاګان راولي نو دا هغه په جمعات او مدرسه کې ورکړي اصلاح یې وکړله نو فلا اثم علیه پس اس ګناه نشته دی په د باندې په دې خبر کې په د باندې ګناه نشته دی او کو جایز وصیت یې کړی وو د رشتہ دارانو حق وهل پکې امنو او د ګناه وصیت یې امنو کړی نو بیا به دغه وصیت چې څنګه کړل دا کشن به پوره کوي. فلا اثم علیه پس هیڅ ګناه نشته دی علیه په د باندې ان الله بشک الله تعالی غفور رحیم بهونکی او مهربان دی. کتبا فرض کړل شوی دی علیکم پتا سو باندې اذا حضر هر کله چې حاضر شي هر کله چې راشي احدکم یو کس ته تاسو نه الموت مرګ ان ترک مرګ را نو مرګ چې کله راغی نو بیا خو وصیت نشي کوي مطلب دا چې د مرګ نه مخکې به دی وصیت چې مرګ دې په ځان پوه شي د خکېدو نه په دغه ټیم کې به دی وصیت کی ان ترکا کو چرې پرې خودو کو چرته پریخي وي خیرن سمال الوصیت وصیت او کې للوالدین د مور پلار د پاره والاقربین او د رشتہ دارانو د پاره بالمعروف په خپل طریقه باندې د دستور مطابق حقا دا حق دی علی المتقین په متقیانو باندې فمن بدله پس چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما ورستو د هغه نه سمعه چې دا اوریدو فانما نو بشک اثمه گناه د دې وصیت بدلولو علی الذین په چا باندې دی یبدلونه چا چې کوم خلکو چې بدل کړي وي دا چا چې بدل کړي وي دا ان دا وصیت بدل کړي پغي باندې دی دا ګناه دی. ان الله بشک الله تعالی سمیع اوریدون کې دی علیم په دی. فمن خاب پسوک چې او یرد من موسن د وصیت کوونکی جنفن د طرفدارینه او اثمن یا د ګناه نه یا د وصیت کوونکی چې کوم د ګناه وصیت کړي دا غي نه ویرد یا دا غي طرفدارین ویت کو چې طرفداری کوم د بل چا حق کوم فاصلح پس اصلاح وکړه بینهم بما بین د دوی کې فلا اثم علیه نو پس هیڅ ګناه نشته بد باندې ان الله بشک الله تعالی غفور رحیم بهون کې مهربان دی. کتب پرز کړل شوی دی علیکم پتا سو باندې اذا حضر هر کله چې راشي احدکم یو کس تر تاسو نه الموت مرګ ان ترکا کو چری پریخي وی خیرن سمال الوصیت وصیت یو کې للوالدین د والدینو د بارا والاقربین او د رشتہ دارانو د بارا بالمعروف په خپل طریقه باندې د دستور مطابق حقا دا حق ته علی المتقین په متقیانو باندې فمن بدله پس چې بدل کو دا وصیت بعد ورستم ما د هغه نه سمعه چې د اوریدلی وی بعد ما سمعه ورست د هغه نه چې د اوریدو
یا اوریدلی وی فانما نو بشک اثمه گناه د دی وصیت بدلولو علی الذین په هغه چا باندې دا یبدلونه چا چې هغه بدل کړی وي څوک چې هغه بدلی یبدلونه څوک چې هغه بدلی د وصیت بدلی ان الله بشک الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم په دی فمن خاف پس څوک چې او یرید من موسن د وصیت کوونکی جنفن د طرفدارینا او اثما یا د ګنانا فاصلح پس اصلاح وکړه بینهم بما بین د دوی کې فلا اثم علیه پس هیڅ ګناه نشته بد باندې ان الله بشک الله تعالی غفور رحیم بهون کې مهربان دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الہ العالمین ته زمون راضي زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي سمو اوی سمو ووریدل الہ العالمین عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین زمون چې سو اوی سمو ووریدل الله ټول د خپل رضا وګرځي الہ العالمین زمون د ټول مسلمانانو راضي شي الله مون ټول ته د قرآن فهم د قرآن فوه راکړي الله مون ټول ته په قرآن د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین زمون د ټول مسلمانانو راضي شي ټول سره د رحم او د کرم او د احسان معامله فرمای خصوصا د فلسطین مسلمانان د هغوی امداد او فرمای د مجاهدینو امداد او فرمای هغه په مقابله کې چې کوم اسرائیل د الله د خپل قهر او غضب په سپېړه باندې اوخه مسلمانان غالب کې کافران مغلوب کې اسلام غالب کې کفر مغلوب کې الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بال ایمان کې په وخت ځن کړه د زړه په صدق سره په جبه زموږ د کلمه چالو کې لا اله الا الله